الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة البقرة مدنی سورت ده او په دې سورت کې څلور حصے بیانېدلې. اوله حصہ د الله تعالی په فضل او په توفیق باندې سرته ورسېدا او پاغي کې 96 آیاتونه او 3 بابونه او یو اهمه بنیادی مسله په کې بیانېدله او زیاتره خبرې پاغي کې د بنی اسرائیل سره وي چې هغه د الله تعالی د انبیاء کرامو نه وخت په وخت باندې انکار کړي او داغو احکامات نو منلي. بنیادی خبره پاغي کې یا ایها الناس عبدوا د دې دویمه حصہ کې الله تعالی بنیادی او اهمه مسله جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیغمبري او داغو رسالت بیانوي او د دې مسلې د بیانولو طریقه بدای چې د مخالفینو د طرف نه کاغه يهود دي او کاغه مشرکین دي د نبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې او یا د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبري سره تړلې څه خبرې داغو په باره کې به داغو اعتراضاتي سوالونه به او دغه اعتراضاتو به الله تعالی جوابونه ذکر کوي او دا حصہ به چلیږي د آیت نمبر 177 پورې مجموعی لیس البر 176 آخره پورې دغه ځای پورې به دا حصہ بیانېږي. په منځ کې بیا په دې کې حصې شته دی البته په دې کې چې کوم سوالونه ذکر کیږي نو هغه به د آخره پورې چلیږي تقریبا او دا نه اعتراضونه دي او الله تعالی دا غي جوابونه ذکر کوي. مفسرینو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نواخلا د نن زمانه پورې د قران کریم خدمت کړي دي. هر یو مفسر د خپل وس مطابق د الله تعالی د کتاب د وضاحت کوشش کړي دي. خدای الله تعالی کتاب وسم دې ته محتاج دی چې قیامت پورې د خلق راشي او هغه د دې کتاب وضاحت نور هم وکي او نور هم دا کتاب چې دین او آسان کی وسوک د دې حق چې دین نشي ادا کوله. علامه انور شاه کشمیری سے داونه چاته پوسو کو چې دا څه وجه ده چې دومره علما رال او د قران کریم وضاحتونه وکړل او د قران کریم حق چې دینو لا چا نه دی ادا کړي او داغي چې څنګه داغي حق او د وضاحت او د تفسیر هغه سي تفسیر او وضاحت ولا چا نه دی کړي. نو کشمیری صاحب داغي په جواب کې و فرمایل چې داغي وجه دا چې اصل کې قران کریم دا متن یعنی دا قران کریم دا خبره د الله تعالی دی او چې څومره انسانان د دې تفسیرونه لیکي د دې وضاحتونه کوي نو هغه انسانان دي هغه مخلوق او چرته یو مخلوق چې دین او هغه د خالق د کلام او د خبرې چې وضاحت کول شي څنګه دا هغه حق د دې وجنه قران کریم یو مسله چې کم دین او هغه ته قران کریم اشاره کړی ده یا اشاره یا داغه په باره کې ښکارا الفاظ سچ دین او بیان کړی ده. او په هر حال قران کریم کې چې دین او د عقیدی بنیادی ټولي مسلې پرتی دي. اوس دا کومه طریقه باندې چې موږ د قران کریم دا طریقه روانه کړی ده چیرې د دې پوری وحی حصہ او د دې نه د 176 پوری دویمه حصہ په دې انداز باندې د قران کریم وضاحت
د مولانا حسین علی الوانی رحمه الله تعالی نه مخکې چې هغه تقریبا په 1960 کې چې وفات شوی دی دا هغه نه مخکې چې هیڅ هم په دې انداز باندې قرآن کریم وضاحت نه دی کړی بس دا کمال دی چې الله یې چاله ورکوي ای بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده دا د مټو په زور باندې چې دی نه کېږي دا الله تعالی چې دی دا صفت چاله ورکي او دا کمال چاله ورکي چې څومره د عربی تفسیرونه دي چې هغه ګوري یا د نن سبا دور د اردو چې څومره تفسیرونه دي بس هغې کې هغو د قرآن کریم دا طریقه نه ده ذکر کړې چې د دې ځای نه دې ځای پورې یوه حصه دې ځای نه هغه ځای پورې بله حصه بس هغو روان قرآن چې کوم دی نو د هغې وضاحت کړی چې په دې آیات کې دا مسله ده په دې کې دا مسله ده په دې کې دا مسله ده نو دا کمال او بیا د پنځپیر شیخ القرآن صاحب چې کوم دی نو هغه چې کوم انداز زمونږ دی نو دا د دې دواړو استادانو د شیخ القرآن غلام الله خان صاحب او د پنډۍ شیخ صاحب د پنځپیر شیخ صاحب د دې دواړو چې کوم دی نو هغه دغه طریقه وه معمولي ځایونو کې د هغو چې کوم دی نو څه ناڅه بدلون شته دی خو البته مجموعي طریقه د هغو دا وه ځکه هغو د دغه یو استاد نه چې نو سبق ویلی بیا د پنځپیر شیخ صاحب چې کوم دی نو په دې کې لکه کمال د هغو چې کوم دی نو زیات دا و چې هغوی پکې په خپلې طریقه باندې هم څه د صورتونو خلاصې ویلې دي او د پنډۍ شیخ صاحب چې څنګه د استاد نه اورېدلي وو نو هغسې چې کوم دی نو هغه خپلو شاګردانو ته رسولي به هر حال 9 اعتراضونه او د هغې جوابونه او بیا دا د دې ځای نه اخوا چې کوم دی نو دا بله مسله دا صرف چې کوم دی نو زمونږ استادانو مشایخو چې دی نو ذکر کړي نو طریقه به دا چې سوالونه به اولنی سوال قل من کان عدوا لجبریل سره دی او د دې سوال نه مخکې چې دی نو علما کرام د دې آیات چې دی نو هغه شان نزول بیانوي چې دا څنګه د اسمان نه راغلی دی او د دې د رانازلېدلو وجه څه وه یهود چې دی نو د نبي صلی الله علیه وسلم خواته رالل او تپوسونه یې وکړل چې یاره موږ څه اعتراضونه دي هغه موږ کوو او که د هغې جوابونه تا موږ له راکړه نو موږ به تا ومنو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل صحیح ده اعتراضونه کوئ تپوسونه کوئ نو هغو تپوسونه شروع کړل یو تپوس یې دا وکړو چې د پیغمبر د خوب په باره کې تپوس نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زما خوب داسې دی چې تنام عینای ولا ینام قلبي زما سترګې چې دی نو ودي خو زړه زما چې کوم دی نو هغه نه وده لکه څنګه چې احادیثو کې راځي نبی علیه صلات وسلام وده حتی دا چې نبی علیه صلات وسلام په خوب کې چې دی نو هغه چې څنګه یو وده سړی هغه خراری کوي خو داسې نه عام بلکې یو خراری چې کوم دی نو سړي نه وشي نو دغه حتی چې نبی علیه صلات وسلام په خوب کې ورسېدو او بیا نبی علیه السلام اودس نه دی کړی ولې ځکه نوم الانبیاء غیر ناقض للوضوء د پیغمبرانو چې کوم خوب دی هغه چې دی نو اودس نه ماتوي دویم سوال یې دا وکړو چې دا څه وجه ده چې کله ماشوم پلار ته ځي او کله چې کوم دی نو هغه مور ته ځي په رنګ او شکل او شباهت کې نبی علیه السلام د هغې جواب ورکړو چې کله نطفه د زنانه غالبه شي نو مشابهت د موري او چې نطفه د نارینه غالبه شي نو مشابهت د پلاري ویل صحیح ده څه نور اعتراضات یې وکړه د هغې جوابونه ورته میلاو شو آخره کې ویل چې یو اعتراض زمونږ پاتې هغه اعتراض دا دی چې ستا په ملایکه او په فرشتو کې چې کوم دی نو دوست څوک دی یعنی تا ته وحي څوک راوړي نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې جبریل امین نو هغه وویل چې منلی به مو بس د یو اعتراض کې چې کوم دی نو ته خطا شوي او دا زمونږ د خوښې مطابق جواب مونږ ته میلاو نه شو ولې ځکه چې جبریل زمونږ مشران تباه کړي دي او جبریل چې کوم دی نو راځي تا ته وحي راوړي او ستا زمونږ چې کومه رازونه دي هغې باندې تا خبروي نو که چېرته تا د ده په ځای باندې میکایل یاد کړی وی نو مونږ به منلی وی ځکه میکایل ښه سړی دی هغه چې دی نو بارانونه کوي او هغه چې دی نو نور د خیر چې کوم کارونه یې هغه کوي جبریل زمونږ چې دی نو نه دی خوښ نو الله تعالی د هغې 15 جوابونه ذکر کوي قل ویوه پیغمبره من کانا هغه څوک چې یې عدوا دشمن لجبریل د جبریل نو دا سړی چې کوم دی نو دا فلا وجه لعداوته د جبریل څخه د دې دشمنۍ څه وجه نشته دی که څوک د جبریل دشمني نو هېڅ وجه نشته دی د هغه خو څه پوله پټۍ نه دی شریکه
او نه جبريل چې کوم دینو په وحي راوړلو کې ګناهګار دی. ولی فإنه زکه چې دی جبريل نزله راوړل دی دا قران کریم علی قلبک فضلستا باندې باذن الله په حکم د الله تعالی باندې. اولنې جواب جبريل چې قران راوړل دی ستا فضل باندې نو دا د خپل خوښ نه نه بلکې دا د الله تعالی په حکم باندې دی. نو ستاسو هغه سره دښمنی ولې دا خو د الله تعالی د حکم هغه عملی طریقه هغه چې دینو خودله او حکم د الله پوره ودلته الله تعالی یو لفظ ذکر کو نزله علی قلبک چې الله تعالی چې جبريل راوړی دی دا قران کریم علی قلبک استا فضل باندې. قران کریم اثر چې کوم دینو ال کوي چې داغه الفاظ یاد کړئ شي داغه ترجمه یاد کړئ شي او به چې کوم دینو اغاز لته کوش ال چې دینو د دې اثر کوي ځکه الله تعالی فرمای نزله علی قلبک را لګلې د استا فضل باندې. دغه چې کوم دینو سورۃ الشعراء کې 19مه سپاره باغی کې الله تعالی دغه د قران کریم وضاحت ذکر کړي 339 صفحه آیات نمبر دے 192 وانه لتن 339 صفحه وانه لتنزيل رب العالمین 192 او یقینا دا قران کریم خامخا را لګلې شوی دی د طرف درب د مخلوقاتنا نزل راوړی دی به دا قران کریم الروح الامین اغا فرشتي امانتداري نو جبريل د قران کریم پر راوړلو کې چې دینو اغا مجرم نه دی بلکې امانتدار دی. علا قلبک راوړی دی دا ستا فضل باندې. نو قران کریم تعلق چې د زړه سره کله برابر شي نو دا د زړه او د روح چې دینو به غذا ده او سړی چې کم دینو به کمال د تقوا ته په دغه وخت کې رسیږي چې تعلق د قران کریم د هغه د زړه سره چې دینو جوړ شي. ولی راوړی لتكون من المنذرین د دې لپاره چې شي ته من المنذرین دی روونکو نه. دغه رنګ یو اشتمه سپاره اولنې پاڼه هغه کې الله تعالی صفحه نمبر 363 هغه کې د قران کریم وضاحت الله تعالی کوي آیات نمبر 49 بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکې دا قران کریم خو آیاتونه دی واضحه پسینو دا کسانو کې چې ورکړل شوی دی دغه ته علم. نو د قران کریم تعلق د زړه او د غرنګ د سینې سره دی. نو ځکه الله تعالی دلته فرمایي فإنه ځکه چې یقینا دی جبريل خو راوړی دی دا قران کریم علی قلبک استا فضل باندې باذن الله او حکم د الله تعالی باندې. دویم جواب مصدقا لما پدې حال کې چې دا قران کریم تصدیق کوونکی دی دا وس بین یدیه چې مخکې د دین دی. استاد جبريل سره دښمنی ولې دا جبريل خو چې کوم سره راوړی دی هغه د قران د دینه مخکې چې کوم کتابونه بلکې تاسو کتابونه دا غي چې دینو تصدیق کوي. نو چې خپل کتاب مانی چې کوم کتاب ستا کتاب ته حق وي نو هغه کتاب ولې نه مانی. دریم وهدن او هدایت دی. جبريل امین چې کوم کتاب راوړی هغه د هدایت کتاب دی. نو جبريل سوالي دښمنی کې دا خو استاد رڼا د پاره راغلی استاد هدایت د پاره. څلورم وبشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. دلته علما کرام فرمایي يهود چې کوم دینو اعتراض وکړو په جبريل باندې او دا جبريل امین چې کوم دی دا واسطه او سند د نبی صلی الله علیه وسلم او د غرنګي د الله تعالی په منځ او همیشه باطل چې کله بدنامول کوي نو هغه واسطه بدنامي او هغه سند چې کوم دینو بدنامي د دې لپاره چې کله هغه واسطه بدنامه شوله نو چې هغه واسطه په ذریعہ باندې کم څه رسیدلې دي هغه ټول چې دینو بدنام شو. دلته دی ویل چې موږ جبريل نه منو نو چې جبريل بدنام کو نو داغه په ذریعہ باندې قران کریم هم دیو بدنام کو. ځکه دا هغه به دا ویل چې جبريل دا د چې دینو قران کریم کې د ځان نه تحریف کړي دی یا د ځان نه پکې چې کوم دینو کمی زیاته کړي لکه څنګه چې د شیعاګانو یو طبقه ده چې هغه وی چې جبريل امین خطا شوی دی د وحی پر اوړلو کې او دا غوځنی عقاید دي لکه قران کریم په باره کې هغه وی چې د کې تحریف شوی دی. دا هغه قران نه دی چې نبی رسول الله والسلام باندې کوم راغلی او دا غنګي هغه وی وحی راوړلو کې جبريل امین خطا شوی دی او هغه چې دینو حضرت علی په ځای باندې نبی رسول الله له وحی راوړی د سی و طبقه په هغه کې شته دی. نو هغه هم چې دینو د جبريل امین په باره کې دغه قسم عقیده ساتي او يهودم دا ساتله. دغه رنګي یو
یو ډله ده د شیعاګانو چې هغه صحابه کرامو په باره کې چې دینو دا نظریه ساتي چې هغه بدنامي او داغو په باره کې لان تان او رد بدی وای او داغو د هغه اصل کې چې کوم دینو د اسلام سره داغو څه کار نشته او نه د هغه سره تعلق او واسطه ده خداغو اصل چې کوم دینو هغه دی پټ د پټه چې کوم دینو هغه کافر دي او اسلام چې کوم دینو زمونږه په نظر کې بدنامي او زمون په نظر کې اسلام کمزور ښکارا کوي نو هغه اعتراض په صحابه کوي چې صحابه کرامي بدنام کړل نو قران کریم د صحابه په ذریعہ باندې چې نو هغه راغون شوی دی او محفوظ شوی دی احادیث مبارکه صحابه راوړي دي نو ټول دین او ټول اسلام چې کوم دی نو هغه بدنام دی وجنه امام مسلم سے فرمایي دا سند چې کوم دی نو دا ډیر ضروری دی الاسناد من الدین سند دا د دین حصہ ده لکه څنګه چې په احادیث مبارکو کې سندي حدثنا فلان عن فلان عن فلان پلان کې چې نو پلان کې نه حدیث اوریدل پلان کې نه حتی نبی له سلام ته ورسي دا سند چې کوم دی نو په دې کې چې کله یو کس راشي راوي واغه ټول حدیث چې نو هغه کمزور کی نو دغه رنګي چې کله واسطه د قران کریم چې هغه صحابه دي هغه بدنام شو نو ټول قران کریم باندې به اعتماد مونږ نشو کولای د دې وجنه د صحابه او عدالت او داغو انصافواله هغه د پیغمبر په خلی باندې چې کوم دینو هغه الله تعالی بیان کړي او خپل چې کوم دینو قران کریم کې الله تعالی داغو هغه تعدیل کړي دا هغه ته امانتدار ویلي دي او دا ویلي دي چې وکله وعد الله الحسنى د ټول صحابه سو وعده د جنت شوی دا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان چې څوک پس وروسته راغلي اولنی مهاجرین او انصار سابقین چې کوم مخکې اسلام ته داخل شوی والذین اتبعوهم او کوم چې پس وروسته راغلي دي او داغو تابعداري کړي د رضی الله عنه داغو ټول نه چې دین الله تعالی راضي دي پنځم جواب من کان عدو لله هغه څوک چې دشمن د الله تعالی او ملائکته او د فرشتو د الله تعالی ورسوله او د پیغمبرانو د الله تعالی او جبرئیل او د جبرئیل و میکائیل او د میکائیل فإن الله دغه کس د دې جواب چې کوم دینو پټ دی چې څوک د دیو دشمنو الله تعالی فرمایي چې فإنه کافر دغه سړی کافر دی مجزی باشد العذاب غلب سخت سزا چې ورکړل کیږي ولی زکه فإن الله یقینا الله تعالی عدو دشمن دی للکافرین لپاره د کافرانو سخت سزا بوله زکه ورکي چې د الله تعالی چې کوم محبوبان دي او خاص کسان دي دا غو سره دشمنی وکړه او حدیث مبارک کې راځي من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب سوچ زما د اولیاء او زما د دوستانو سره الله تعالی فرمای دشمنی کوي نو زما هغه ته چې د جنگ اعلان دي ولقد انزلنا الیک آیات بینات یهود لپدی آیات کې الله تعالی زجر او زورنا او رټنه ورکه چې تاسو د قران کریم نه چې دینو انکار کوئ ولقد انزلنا خامخار علی گلی دی منگا الیک تا آیات بینات آیاتنا واضحه وما یکفر انکار نکی بهاد دینا الا الفاسقون مگر سرکشا د فاسقون علماء کرام معنا کوي المتمردون چې کوم سرکشي کوون کړي او کلما عاهدوا آیا هر کله چې دی لوز وکي عهدن یو لوز نبذه نو ورزیدې لرا فریق منهم یودل د دینا بل اکثرهم بلکې زید د دینا لا یؤمنون ایمان نه راوړي دا د يهودو کارو چې هغه به د لوز بالکل خیر چې دینو نه ساتلو او هغه به چې کوم وعده وکړه بس هغه صرف چې دینو د ځان خلاصولو د پاره مو او دا اکثر کیږي کاروباري لین دین کې چې کوم دینو یو کس د بل نه ځان ساتلو د پاره دا غسر یو لوز وکي د دې لپاره چې د وست اخلاص شمه آینده کې به چې دینو ګورو نو دغه چې کوم دینو لوز خلاف ورزي د حدیث کې راځي لا دین لمن لا امانت له دا کس دین چې دین هغه ناقص ته چې د چا امانت هغه کمزوري او هغه کې دیانتداري او امانتداري نه او به فرمای نبی اسلام ولا ایمان لمن لا عهد له دا کس ایمان چې دین کمزوري دی چې کوم یو کس د لوز خیال نه ساتي او داغه پرواله نه کوي او حدیث مخ کې موږ ذکر کړو چې د منافق په علاماتو کې وا علامه ده و اذا وعد اخلف د وعده او د لوز خلاف ورزي کول بل اکثرهم بلکې زید د دینا لا یؤمنون ایمان نه راوړي یعنی په خپل کتاب باندې د دیو يهودو چې کوم دینو ایمان نشته ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چې رااله دی ته پیغمبر د طرف د الله تعالی نه مصدق لما د پیغمبر چې تصدیق کوونکی او داغه مسلو معهم چې د دې سره دی پیغمبر د دیو مسلو ته چې دینو رښتې ویلي نو دی خلکو نبذ او غرز ولا فريق من الذين
یوې ډلې دغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی ورته کتاب ویې غورځو څه شی کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم وروستو د شاګانو د دی نه نو یهودو کې یوه ډله غټه ډله وه چې هغو داسې چل وکړو چې د الله تعالی چې کوم کتاب و نو هغه کتاب یې چې کوم دی نو شاته وغورځو چې کله ورته د الله تعالی پیغمبر راغلی څه مطلب دې یهودو به چې دی نو دا ویلې چې زمونږ په کتاب تورات کې د آخري پیغمبر علامات ذکر شوي دي او چې هغه راشي موږ به په ایمان راوړو نو چې کله هغه پیغمبر راغلی ایمان یې رانوړو نو داسې شوله چې هغه خپل کتاب دی چې دی نو شاته وغورځو امام ابن عیینه نه یو کس تپوس وکړو چې دا خو ډېره غټه بېادبي نه ده چې یو کس د الله کتاب راوالي او شاته ګزار کړي نو هغه وفرمایل چې نه ادرجوه فی الدیباج والحریر دې خلکو د الله تعالی کتاب خپل تورات هغې راواخیستو او په د ریښمو په کپړو کې چې کوم دی نو راونغښتو خو اصل کې دیو د هغې هغه مسلې چې دی نو هغه نه منلي د تورات مسله دا وه چې دا پیغمبر چې دی نو حق پیغمبر دی دا ومنئ خو دیو هغه پیغمبر ونه منلو نو داسې شوله لکه چې هغه خپل کتاب یې شاته ګزار او نبذه دا په عربۍ کې ویلی کېږي دې ته چې ته یو شی راواخلې او د هغې سره هغه ستا خوښ نه او د هغې سره نفرت نو هغه چې دی نو ته راواخلې او د نفرت د وجې نه چې نو ګزار کړي لکه اشعارو کې وایي چې نظرت الى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا من نعالك بالیا یو کس چې دی نو بل ته خط لیکلی نو هغه کس چې کله خط ولیدو چېرې دا د پلانکي د طرف نه دی نو راویښستو ایستی ګزار نو دې بل کس ته چا چې خط راوړی دا واپس لاړی او هغه ته یې ویلې چې ستا خط خو یې داسې ګزار نو هغه ته چې دی نو د هغه راولېږو خط او په هغې کې ورته وویلې چې چا څوک چې ما تا ته در لېږلی و هغه ما ته داسې وویلې چې تا زما خط کله راواخیستو د هغې هغه صرف هغې هغه ایډرس او نوم ته دې وکتل نو هغه دې داسې ګزار کړو لکه څنګه چې سړی زړه چپله راخلي او هغه ګزاري نو نبذه په معنا د غورځولو باندې امام ابن قیم صاحب فرمایي نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهزيان فالعلم ما قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان چې نبذو کتابک من وراء ظهورهم یا الله خلقو چې دین استا کتاب شاته وغورځولو او د خپلو اعمالو او د خپلو عقیدو دپاره چې کوم دینو هغې قصې او منګړت خوبونه او واقعاتو پسې چې کوم دینو لاړل او خپل څه کتابونه چې دینو راجمع کړي او په هغې پسې لاړل او ستا کتاب یې چې دینو وغورځوو او حالانکه هغه فرمایي فالعلم ما قال الله وقال رسوله علم خو هغه دی چې الله ویلی دي د الله پیغمبر ویلی قال الصحابة هم اولو العرفان صحابه ویلی چې هغه د علم والا او پوهه خلک نو دی د الله تعالی کتاب چې کوم دی نو هغه شاته وغورځولو او دا اوس هم چې کوم دی نو کېږي په هر ځای کې د هر کتاب چې کوم دی نو درس کېږي او د احادیثو درس کېږي خو د قرآن کریم درس ته چې کوم دی نو د خلکو دشمني ده او د خلکو څه چې دی نو نفرت دی والله اعلم همیشه چې جماعت کې موږ ګورو چې د فضایل اعمال بیاني او د هغې درسي ماشاءالله ډېر خلک ورته چې کوم دی نو کینی او ناسته په کار د احادیث مبارکه هغه چې کوم دی نو په هغې سره د انسان اعمال صحیح کېږي اخلاص پیدا کېږي خو نقصان په دې ځای کې دی چې کله د قرآن کریم درس کېږي نو بیا چې دی نو خلک هغې ته د ټینګې نه وي ډېر خلک چې کوم دی نو هلته زموږ په محلې کې داسې دي چې هغې د دې وجې نه قرآن کریم درس ته نه کښېني چېرې په دې کې د سود مسلې دي او یا راسې نه چې موږ ته د هغې پته ولګي او بیا به چې کوم دی نو موږ ته به پته ولګي چېرې دا خو سودو او بیا چې ځان نه ساتو نو بیا به چې کوم دی نو الله تعالی په نسبت باندې زموږ ګرفت کېږي حالانکه یو کس هغه د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي هلته مدارس دي نو هلته د هغه جهالت چې کوم دی نو هغه عذر نه دی اگر چې هغه د یوې مسلې نه ناخبره خو د هغه جهالت چې کوم دی نو هغه عذر نه دی تبلیغي ملګري وایي چې دونه علم ضروري دی چې په هغې باندې 24 ګنټې چې کوم دی نو ته ژوند تېرولی شي نو مطلب دا دی چې ته مونځګزار یې په تا باندې مونځ چې دی نو فرض دی نو د مانځه چې څومره مسلې دي د هغې د فرایضو واجبات دا چې کوم دی نو ضروري دي روژه دار نو د روژه په کوم څه باندې ماتېږي په کوم څه باندې نه ماتېږي د هغې علم پکار ده چې هغه ستا صحیح او په هغې باندې پوهېږي دغه رنګې ته تاجر یې نو په تجارت کې چې کوم دی نو کوم څه هغه داسې چې هغې باندې سړی کاروبار کې چې کوم دی نو سود ته رسېږي نو چې د هغې نه ته خبر نو د دې مسایلو د خبرتیا نه چې کوم دی نو هغه پکار ده
چې ته ځان خبر کی خو به چې د ځان نه خبرې نو استاد جهالت د الله تعالی په نسبت باندې هغه ستا عذر نشي جوړېدل. نبذ او غرزو فريق من الذين يدل دا کسانو نه اوتل الكتاب چې ورکړل شو وته کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم رستو د شاګانو د دینا. شیخ غلام الله خان سے فرمای اوتل الكتاب په قران کریم کې دا راځي اوتل الكتاب دا ورنګي اوتو نصیبا من الكتاب دا د يهودو په باره کې راځي. خو دې دواړو کې فرق دی چې کله اوتل الكتاب راشي نو مراد به د دینه چې کم دینو اغلول علما د يهودي یعنی هغه کسان چې هغه الله تعالی کتاب ورکړو روح کتاب ول ورکړو او اوتو نصیبا من الكتاب چې کوم ځای کې راشي نو هغه شیخ القرآن غلام الله خان سے فرمای اس سے پھر مراد چھوٹے چھوٹے ملونڈے ہیں واړه واړه مولان ته هغه مراد دي چې هغه ته صحیح حصہ د کتاب ورکړل شوی اوتو نصیبا صحیح حصہ د کتاب هغه ته ورکړل شوی. وسی شی گزار کړو کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم اخوا د شاګانو د دینا کانهم لا يعلمون تاب ویل کو دین پیږي وتبعوا ما تتلو الشیاطین. دا چې دینو دویم اعتراض دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې همیشه چې کم دینو دا اعتراضونه کیږي. یو خو سند باندې اعتراض او داغه جواب وش. دویم اعتراض چې کم دینو هغه په ملګرو باندې دی. د دې اعتراض خلاصه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به د حضرت سلیمان علیه السلام صفت کو چې هغه لوی پیغمبر دی. نو يهود ویل چې ته د حضرت سلیمان صفت کې ته خسړی خو یره دغه ملګری ستا چې کم دینو دا زمونږ نه دی خوښ او دغه کس چې کم دینو صحیح کس نو. ولی صحیح کس نو؟ ویل ځکه چې دا خو پیغمبر نو دا خو جادوګرو دا خو به چې کم دینو جادو کو او د جادو په ذریعہ باندې بده چې دینو خپل حکومت چلاو. نو الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سے خپل تفسیر کې لیکي په دې ځکه وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان چې وګوره سليمان عليه السلام د نبی عليه السلام یو ملګری یو قسم لا په نبوت کې اورور داغه چې کم دینو حسابېدو او نبی صلی الله علیه وسلم داغه نه چې دینو دفاع وکړه او د يهودو جواب وکړ او هغه ته او فرمایل چې سليمان عليه السلام پیغمبر او جادوګر نو. خو بیا هم چې کوم دی هغه فرمایي چې د دینه معلومه شوره چې ستا یو ملګری او هغه په حق باندې او تا ته پته چې هغه په حق باندې دی خو خلک یې بدنامي نو تعالی په کار دي چې ته د هغه چې دینو دفاع وکړي. او به دا فرمایلی دي کوچرته دسی چې یو کس تا ته پته چې د تهمت په ځای کې ځان غورځي او تا ته پته چې سباله په هغه تهمت لګي نو ته هغه کس چې کم دینو هغه پوهه کا عملګری پوهه کا چې ته په دې کې چې کم دینو م پاتې کیږي چې په دې کې پتا باندې تهمت لګي. دا د دې آیت نه هغه چې کم دینو دلیل نیولې او به واقعات ذکر کړي. د علماء دیوبند کې رشید احمد گنگوهی او محمود الحسن دیوبندی دا استاد او شاګرد. دا استاد رشید احمد گنگوهی صاحب خواله چې کم دینو دا شاګرد راغله او محمود الحسن دیوبندی صاحب چې هغه ته شیخ الهند ویل کیږي د خواله راغله او د شپې چې کم دینو دروازه وټکوله ځکه هغه وخت کې خود سي گاډي نو پیدل راغله او نا وخت را ورسېد. دروازه د دې استاد د کور دروازه وټکوله. استاد وته ویل څوک ویل زه محمود الحسن ما دی. استاد وته ویل چې ځه واپس شه ملاقات د سنکو. دا شاګرد چې کم دینو څه تاسو ونکو او نه دا ویل چې زه خو ډېر دلر زین راغله. بهرحال هغه چې دین واپس څو وخت پس چې کم دینو دغه شاګرد واپس رااله او د استاد سره ملاقات وکړو. نو دی استاد وته ویل چې پلان کې موقع کې تر غلې یو ما واپس کړی وي کې دې چې تاسو په ځل کې بس خبره راغلی چې راز دونه لري زین استاد ملاقات لرالم او زه چې دین استاد واپس کوم نو پاغي باندې چې دینو ته خپکیږم اصل وجه داوا چې په دغه ورځ باندې چې کم دینو سار ل چې دینو د عرسو یو پیرو داغه عرس اصل کې واده ته وای خو پته نه لګي دی خلکو چې کم دینو د چې کم پیران دي ومړ شي بیا وي داغه عرس دی چې په دې عرس کې بس کې والله عالم وای د پلان کې عرس دی. عرس په عربی کې چې کم دینو واده ته وای او عریس ناوي ته وای او دغه رنګي عریس چې کم دینو هغه کسته مو چې چا وادي وای دا عرسو. نو دغه عرس کې چې کم دینو ډیر بدعات کیږي. نو دی
استاد ورته وفرمایل چې ما دا بده وګڼه چې ته اوس سبا له به خلک تا دلته ویني او ته لوی سړی او مشهور سړی نو چې کله تا ویني خلک نو خلک به دا بدګماني وکړي چې دا مورس له راغلی نو ستا ټول علم چې کوم دی نو په هغې باندې به سبا له دا یو قسم نه تهمت ولګي او خلک به وایي چېرې دا د به بدعت کول نو دې وجې نه هغې واپس نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره یو ځل چې کوم دی نو د جومات خواته ولاړو او نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف کې یا بله زنانه وه نبی علیه السلام بله بیبي وه یو کس رالی نبی علیه الصلاة والسلام هغه خپله کور والا چې کوم دی نو واپس ولېږله او دې سړي چې کوم دی نو نبی علیه السلام ولیدو چې کله هغه بیبي واپس وله کور ته لاړه نبی علیه الصلاة والسلام هغه کس ته آواز وکړو او بیا ورته وفرمایل چې دا پلانکی چې کوم دی نو دا زما کور والا وه پلانکی وه نو هغه کس وویل د الله پیغمبره ما خو په تا باندې چې کوم دی نو دا سره ګمان نه دی کړی او نه زما په ذهن کې دا راځي چې زه به په تا باندې بدګماني وکړم نبی علیه السلام وفرمایل چې نه شیطان چې کوم دی نو دا په ذهن کې وسوسې اچوي نو هلته ګوره معمولي چې کوم دی نو د تهمت شک و نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو هغې نه ځان وساتو امام احمد ابن حنبل صاحب په باره کې راځي چې د هغو په دور کې یوه مشهوره مسله وه چې آیا دا قرآن کریم مخلوق دی د عامو مخلوقاتو په شان ته او که نه او په دې مسله باندې چې دی نو هغه بیا جیل ته لاړی او ډېر وخت چې کوم دی نو هغه انتهایي تکلیفونه برداشت کړل او آخره کې چې کوم دی نو بادشاه هغه د هغه په مسله باندې پوه شو او هغه راویستو او هغه چې کوم دی نو کله وفات کېدو نو د دې مسلې والا خلک د هغه خواله راغلي او یو وړوکې پاڼه باندې لیکلي چې قد قلت بخلق القرآن زه چې دی نو اوس د دې مسلې ته چې دی نو ما رجوع وکړله او زه اوس دا وایم چېرې قرآن کریم دا مخلوق دی یعنی چې څنګه عام شی نه مخلوق دی داسې قرآن کریم هم مخلوق دی حالانکه قرآن کریم خو چې دی نو مخلوق نه دی دا خو د الله تعالی کلام دی د الله صفت دی څنګه چې الله تعالی چې کوم دی نو هغه مخلوق نه دی داسې د الله تعالی کلام هم چې دی نو هغه د الله صفت دی مخلوق نه دی او دا د الله تعالی سره چې کوم دی نو د همیشه نه وو او د همیشه پورې به نو دغه کسانو چې کوم دی نو د هغه د بالښت لاندې دا پرچې کېښوستله چې کله امام مالک صاحب وفات شو امام احمد ابن حنبل صاحب نو شاګردانو چې کله هغه پرچې ولیدله نو هغه حیرانه شو چې دا څنګه چل دی خو چې سوچ یې وکړو او کسان راغلي نو هغې چې دی نو د دې مسلې والا بدعات به کول نو هغه پاڼه راواخېسته او ویشلول چې دې مسلې لپاره خو هغه ټول عمر چې کوم دی نو دومره قربانۍ ورکړلې او اوس چې کوم دی نو خلک به د هغې نه دا دغه اخلي چې امام صاحب دې مسلې ته رجوع وکړه امام یو بل عالم دی زکریا انصاری دغه زکریا انصاری دا چې کوم دی نو د عیسایانو په خلاف باندې ډېرې مقابلې کړې وي مناظرې کړې وي د هغه په باره کې راځي چې د هغه کوم ځای د درس و نو هلته چې کوم دی نو څه کسانو یو سخی جوړ کړی و د پیتلو نه او د قلایي وغیره او هغې هلته ښخ کړی و او بیا په هغه باندې چې کوم دی نو راپورټ وشو بادشاه ته نو بادشاه هغه راوګوښتو او هغه ته یې ویل چې ته د سخي عبادت کې چې کومو کسانو راپورټ کړی و هغې راوګوښتل او هغې ته یې ویلي چې تاسو هغه الله تعالی ګواه کې چې تاسو پیدا کړی وئ چې دا کار تاسو نه دی کړی نو هغو په خپله باندې اعتراف وکړو او د هغه عالم چې کوم دی نو صفایي بیانه شو به هر حال داسې قسمه چې کوم دی نو کله په چا باندې تهمت لګي نو په کار ده چې بل مسلمان هغه د تهمت نه چې کوم دی نو هغه بچ کړي اوس دلته اصل مسله څه ده اعتراض دی دا کړی سوال یې کړی چې سلیمان علیه السلام جادوګر و او جادو به کو په هغې باندې خپل حکومت چلو علما کرام فرمایي اصل کې مسله دا وه چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې جادو چې دی نو هغه ډېر زیات و دومره حد ته رسېدلی و چې پیغمبر به معجزه پیش کړله نو خلکو ته به دا پته نه لګېده چېرې دا پیغمبر دی او که دا جادوګر دی ځکه جادوګر هم داسې کارونه کوي چې هغه د عام عادت نه چې کوم دی نو هغه خلاف وي او هغه چې دی نو ګرانې نه کېږي ناممکن کارونه نو جادو چې کوم دی نو هغه ډېر سوا شوی و نو او خلکو د جناتو به چې دی نو جادو کو شیطانانو به جادو کو خلکو ته به چې دی نو ښودلو سلیمان علیه السلام د جادو دغه کتابونه ټول را جمع کړل او د خپل تخت د لاندې چې کوم دی نو هغه ښخ کړل بیا چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو جناتو کې شیطان چې کوم دی نو هغه د یو نیک سړي په شکل کې رالی او خلکو کې چې کوم دی نو ودرېدو
امام ابن کثیر سے فرمائی لما مات نبی اللہ سلیمان قام ابلیس لعنه الله في الناس خطيبا وقال ايها الناس ان سليمان كان ساحرا ان سليمان لم يكن نبيا وانما كان ساحرا. چې کله هغه وفات شو نو شیطان چې دین هغه خلکو ته دا خبره وکړه، خلکو ویل دا څه ګډه وډه وي، هغه پیغمبر ویل نه هغه پیغمبر نو، که چېرته تاسو په ما باندې اعتماد نه کوئ تاسو د هغه د تخت د لاندې دا ځای راوکنئ او په هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې کله هغه ځای راوکنستو نو هغې کې کتابونه و، هغه کتابونه چې کله راکولاو کړل نو دې شیطانانو په هغې کې د ځان نه څه لیکل کړي او ځکه سلیمان علیه السلام چې کله وفات شوی فورا یې خلک نو خبر کړي په دې باندې، نو څه وخت کې دی هغه راایستلي و ځای په ځای پکې لیکلي و هذا ما كتبه آصف بن برخیه وزیر سلیمان للملک سلیمان ابن داود. چې دا هغه جادو دی چې آصف ابن برخیه دا لیکلی دی د خپل بادشاه، ځکه آصف ابن برخیه دا د حضرت سلیمان وزیر چې ده لیکلی دی د سلیمان علیه السلام دپاره. او سلیمان علیه السلام په هغې کې خو بیا ټول جادو، ځکه خو د شیطانانو نه چې کوم دی نو هغه راخستی و جناتو نه او د هغو نه یې پټو، نو هغه ځای نه خلکو ته چې کوم دی نو دا خبره ورسېده چې سلیمان علیه السلام جادوګر و. نو دغه مسله پیړۍ په پیړۍ چې دی نو را روانه وه او مدینې منورې کې یهودو ته دا مسله چې دی نو راورسېده دغه خبره، نو هغو اعتراض وکړو او دا یې ویل چې سلیمان علیه السلام جادوګر و. الله تعالی فرمایي چې نه دا جادوګر نه و او چې دا خلک کومې خبرې کوي نو دا هغه دي چې هغه شیطانانو به کولې د سلیمان علیه السلام په دور کې. واتبعوا او دې خلکو تابعداري وکړله. ګوره مخکې ویلې چې قرآن خپل کتاب یې چې کوم دی نو ګزار، چې کتاب یې ګزار کړو نو تابعداري به بیا خامخا د شیطانانو د خبرو کې. واتبعوا تابعداري وکړله دی ما د هغه څه تتلو شیاطینو چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د حکومت د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام. عجیبه خبره ده، یهودو دا اعتراض چې سلیمان علیه السلام جادو کړی. الله تعالی فرمایي وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی. نو دا د کفر لفظ یې ولې ویلو؟ حالانکه اعتراض خدا نو چې د کفر کړی، اعتراض خدا چې د جادو کړی دی. علماء کرام فرمایي چې اصل کې جادو په دې کې شاه عبدالعزیز سے فرمایي 14 قسمونه او په دې کې اکثر داسې چې په هغې کې هر جادو چې کوم دی نو هغه کفر په هغې کې چې دی نو د الله تعالی نه علاوه د بل چا مدد چې دی نو هغه حاصلولی شي. او اکثر امام روح المانی سے فرمایي چې ناروا کارونه، ناروا خبرې، ناروا عقیدې دا به جوړی نو اله به شیطان چې کوم دی نو هغه ستا ملګری کېږي، ځکه جادو کې د شیطان نه مدد چې دی نو غوښتلي او هغه به ستا په ځینې کارونو کې چې دی نو مدد کوي، نو هغه به ستا مدد اله کوي چې ته کله ځان د هغه سره یو شانته کړي. لکه څنګه چې فرشتې د نیکانو چې کوم دی نو په ځینې ځای کې د الله تعالی په حکم باندې چې دی نو مدد کوي، ولې ځکه چې هغه نیکان په صفاتو کې ځان د فرشتو سره چې کوم دی نو یو شانته کړی نیکاني. نو داسې چې ته جادو کې او د شیطان نه مدد غواړې نو اول به چې دی نو ځان د شیطان په شانته کړي، نو هغه به څنګه یو قولي طریقې ثبتن داسې کارونه کې ویناګانې، کنځلې، ګډې وډې او ردې بدې دا به چې کوم دی نو وې. دغه رنګې داسې دمونه چې په هغه دمونو کې چې کوم دی نو شرکي الفاظ قولی ویناګانې به ستا چې کوم دی نو ګډې وډې د شیطان چې کوم دی نو د خبرو سره به نږدې. دغه رنګې ستا چې کوم کارونه نو هغه کارونه به چې کوم دی نو ناروا کارونه قبیح او بد کارونه به. لکه علماء کرام فرمایي چې په جنابت کې اوسېدل، د قرآن کریم بې حرمتي کول او همیشه چې کوم دی نو د مانځه نه مونځ نه کول او بېلمازه چې کوم دی نو ګرځېدل، داسې قسمه کارونه چې ته شیطان ته چې دی نو نږدې شي. او دغه رنګې عقیدې په اعتبار سره داسې عقیده ساتل چې تا شیطان ته چې کوم دی نو نږدې کړي. لکه مثلا هغه کارونه چې دی نو ته په خپل عقیده کې چې دی نو ښه ګڼې چې کوم کارونه تا چې دی نو شیطان ته نږدې کوي. نو مونږه په حیثیت د مسلمان باندې کو یو هره ګناه زمونږ نه کېږي خو مونږه ګناه بده ګڼو، نو شیطان ته چې نږدې کېږي په دې عقیده به ورته نږدې کېږي چېرې زه دا ګناه چې کوم دی نو دا ښه کار دی او د الله تعالی تابعداري چې کوم دی نو دا ښه کار نه دی. په دې طریقې سره شیطان ته چې نږدې شي نو بیا به شیطان چې کوم دی نو تا ته ځان را نږدې کړي او بیا به چې نو ستا مدد کوي.
ځکه الله تعالی او فرمایي چې سليمان عليه السلام جادو نه کړي کفر نه کړي ځکه چې هر یو جادو کې هغه کفر دی وما كفر سليمان او کفر نه کړي سليمان عليه السلام یعنی جادو نه کړي ولكن الشياطين لكن شیطانانو کفرو کفر کړي يعلمون الناس چې خودلو به خلقو ته سحر جادو دا دویم اعتراض دریم اعتراض وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت چې کله دغه سوال جواب هغه ته ملاو شو چې سليمان عليه السلام جادو نه کړي ځکه چې جادو خو کفر دی نو دوی اعتراض وکړو جادو څنګه کفر دی په دې باندې خو الله تعالی فرشتي را لګلې وي او هغه به چې دینو خلقو ته دا جادو چې دینو خودلو نو کو چرته دا کفر نو به ولې هغه چې دینو خلقو ته دا جادو خودل نو دا غي جواب الله تعالی ذکر کوي چې دغه فرشتي هاروت او ماروت دا د فرشتو نمونه دي په بابل ښار کې الله تعالی را لګلیو او دی ول جادو چې دین ور کړو خدا د پاره د امتحان ولی امخ کی خبره مونږ وکړه هغه ته ذهن کې سیاست ساتي چې په هغه وخت کې چې کم دینو جادو او معجزې په دې کې خلکو فرق نشو کولای نو دی الله تعالی راولي ګل چې تاسو جادو چې کم دینو خلکو ته ورخېوي د دې لپاره چې پته لګي چې دا معجزه ده او دا جادو ده الله تعالی فرمایي چې د خلکو دا هغه خبرو تابعداري وکړه چې کوم په هاروت او ماروت باندې راغلی و حالانکه هغه جادو نه هغه چې کوم دینو سحر جادو وو خو د دې لپاره نو چې خلک یې زده کوي او په هغه باندې به چې کوم دینو عمل کوي نه صرف د دې لپاره وو چې امتحان دی چې خلک یې زده کوي او کنه که څوک یې زده کوي نو چې صرف د دې لپاره یې زده کوي چې هغه ته دا پته ولګي چې دا جادو چې کوم دینو دا جادو دی او دا چې کوم دینو معجزه ده وما انزل على الملكين او دا خلق تابعداري کوي دا څه چې را لګل شي على الملكين په دوه فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت چې هاروت او ماروت او ماروت وما يعلمان یو نه بخودلو د دواړو دا جادو من احد هیڅ یو تنتا جادو به وتنه خودلو وی فرشتي جادو ورسو او جادو به چاته نه خودو حتی تر دې پورې یقولا چې دی وویلې انما نحن یقینا منغه خو فتنه د پاره د امتحان فلا تکفر نو کفر مکوا په ازده کولو د جادو باندې او په عمل کولو باندې په جادو په دې باندې چې کم دینو ته کفر مکوا ځکه چې جادو کې چې کم دینو هغه کفر دی اوس د جادو په باره کې یو څو خبرې چې کم دینو هغه اهمه آیا د جادو اثر شته دی او کنه شته دی نو ځنې خلک چې کم دینو هغه وایي چې د جادو اثر نشته دی او هغه د ځان لپاره دلیل کې یو آیات پیش کړي چې الله تعالی فرمایي ولا يفلح الساحر حيث اتى او جادوګر چې دینو نه کامیابیږي کله چې هغه راتلل وکي نو دینه معلومه شوه چې جادوګر هغه نه کامیابیږي نو مطلب د جادو اثر نشته دی دغه رنګي یو آیات د ځان لپاره دا پیش کړي يخيل الیه من سحرهم انها تسعى چې موسی علی السلام په مقابله کې جادوګرو کړه خپل امساګانی خپل رسۍ واچولې د موسی علی السلام په خیال کې دا راتلل لکه چې دا ماران دی او منډي وي دا په خیال کې راتلل حقیقت نه او محققین علماء کرام فرمایي چې نه جادو چې نو اثر شته دي او د دې دا مطلب نشو چې بچا باندې جادو کیږي لکه ځینې خلک کوي چې بچا جادو کیږي دا ایمان کمزور دی کنه دا خبره نه دا غلطه خبره ده جادو چې کم دینو هغه دغه اثر شته دی او چې بچا باندې کیږي نو دغه وجه چې کم دینو د ایمان کمزوري نه ده بلکې چې جادو کړي دی نو دا دغه وجه ده نو چې څنګه ګوره د یخنۍ د وجنه د تبي د وجنه مثال په تور باندې د ډېر ګرمایش د وجنه تب راځي یا د ډېر یخوالي د وجنه تب راځي یا د بدن نور اسباب چې د هغې د وجنه په انسان باندې یو بیماری راځي د هر یو بیماری لپاره یو سبب دغه رنګې د جادو د پاره چې کوم دینو اسباب دي چې کله هغه اسباب استعمال کړی شي نو په د باندې جادو چې کوم دینو اثر کوي لکه نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی نو جادو اثر په نبی رسول الله والسلام باندې داو چې کوم کار به کړو د دنیا زه ته به دار اتل لکه چې دا کار مان نه کړي یا به نو کړي زه ته به راته چې دا کار می کړی نو دا د دلیل د چر جادو د لپاره اثر شته دی باقی پاتې شو چې د کوم آیات پیش کړی دی ولا يفلح الساحر حيث اتى چې کله جادوګر راشي کامیابیږي نه د دې دا مطلب نه دی چې د جادو اثر چې نه نشته دی جادوګر نه کامیابیږي اثر شته دی دغه خو ظالمانو په باره کې الله تعالی فرمایي انه لا يفلح الظالمون ظالمان نه کامیابیږي حالانکه ظالم چې کوم دینو چاله سپېړه ورکینو داغه د وجنه مظلوم ته چې نو درد رسیږي د ظلم اثر چې دینو هغه شته دی مظلوم باندې چې کوم دینو داغه تغمی ودرېږي
نو دغه رنګ د جادو اثر هغه مونږ یینو چې په چا باندې راشي نو ښه اثر په هغه باندې چې دی نو ښکاري. جادو اثر شته دی او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې روایتونه احادیث مبارکه موجود دي. لبید ابن عاصم یهودي زنانه نونو هغه چې کوم دی نو په نبی علیه السلام باندې جادو کړو. بله خبره آیا جادو ازده کول د دې لپاره چې زه جادو چې دی نو هغه په باطل کما او جادو په چې کوم دی نو وران کما دا جایز دی او کو جایز نه دی؟ نو دا غي جواب دا دی چې د جادو مختلف صورتونه دي. یو جادو هغه دی چې پاره کې په ازده کولو کې چې د کفر نه کړي نو هغه تنشي ازده کول. نو دسه جادو ازده کول هم به چې نو کفر دی. ولی ځکه چې بل یو کس کفر کوي او ته دا هغه کفر ختمه نو ته په خپل چې نو هغه کفر کې مبتلا شو. نو دسه جادو ازده کول جایز نه دي. ویم هغه جادو دی چې دا غي پس دکړه کې کفر خو نه کیږي خو پاره کې چې نو کبیره ګناهونه پکې کیږي. نو دغه جادو ازده کول چې کوم دی نو به ګناه ده. دریم هغه جادو چې هغه ته ازده کې پاره کې چې نو نه کبیره ګناي او نه چې کوم دی نو پاره کې کفر کولی. لکه یو کتاب ما کتو د جادو په باره کې پاره کې داو لکه مخصوص طریقې دا پاره باندې جادو چې نو هغه کیږي. لکه ته و ګټه راوالی او پاره باندې مخصوص قسم سپیدي هغه چې بکله ولي او هغه سپی چې کوم دی نو هغه ګټه پسې منډه کې او هغه ګټه وچی چی راوایخ دي لکه سپو عادت ته په ګټه پسې به منډه وي او دغه ګټه به چې کوم دی نو هغه داغه د خلینه راو غورځيږي او دا ګټه تر والی او بو کې واچي او دغه وب به په چا باندې وس کې نو د دې یو خاص جادو دی دغه اثر په هغه باندې ښکار کوي. اصلي چې چرته ونه کوي موږ طالبګری کې طالبانو د شراب جوړولو طریقه ویله به طالبان ور راځي وسی جوړو هغه خو عرفت الشر لا للشر شر می ازده کو د دې د شر د پاره نه ولکن للتوقيه چې ځان دې بچ کم. من لم يعرف الشر وقع فيه چا چې شر ونه پیژنو هغه به پاره کې واقع کیږي. دا صرف د دې لپاره چې وی پیژنو. نو دغه قسمه جادو چې پاره کې اوس لکه ګناه اوس دا اوس یو قسم نه جادو دی په دې کې نو کفر دی او نه په دې کې چې نو کبیره ګناه ده. نو دغه قسمه جادو چې چا ازده کو نو د دې د زده کولو دوه وجه دي. یو خو د دې لپاره ازده کې چې رزه په بل چاته چې نو نقصان ورسوي نو دام چې کوم دی نو به ګناه ده دام ناجایز دی. دغه قسمه دغه چې نو ازده کول صحیح نه دي. او دویمه د دې وجه نه ته ازده کې چې چا باندې مثلا جادو شوی دی او ته داغه د جادو توړ کې نو به دا جایز دی د دې لپاره چې مسلمان نه څه تکلیف چې کوم دی نو هغه لري کړی شي. او دغه رنګي د جادو نه د بچ کېدو اسانه طریقه به څه ده؟ اسانه طریقه یو خدغه چې عاملین د دې خپل دغه خواله لاړ شي او هغه ته وایي چې مثلا پتا کې چې کوم دی نو د جادو آثار ښکاري نو یو دغه طریقه ده چې دغه خواله ته لاړ شي چې صحیح او هغه دای چې نه چې کوم دی نو هغه پتا باندې څه کارونه کوي چې ستا عقیده پاغي باندې خراب کړي او نه چې کوم دی نو د اعمال ته مجبور کړي چې ناروا کارونه پتا باندې کوي چې دا ستا علاج دی او د جادوګر چې کوم دی نو په خلکو باندې کوي نو دغه چې کوم دی نو به دغه خواله به تل چې دی نو جایز نه صحیح کس خواله چې کوم دی نو لاړ شي او هغه ته وي عقیده هم دا صحیح او هغه پتا باندې دم درها چې کوم دی نو وکړي نو به جایز ده. خدا غینم اسانه طریقه چې هغه هر ساده مسلمان چې کوم دی نو هغه کولای شي نو هغه دا چې اخیرنی دوه سورتونه سړی وای او په ځان باندې دم کی. اخیرنی دوه سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او به سړی د جادو نه چې کوم دی نو یریږي نو دا غي ښه طریقه دا ده چې سحر د ماقام د سحر د مانځنه پس درې ځله اخیرنی درې قل قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا ویل او په ځان باندې چوک کول او دغه رنګ د ماقام د مانځنه پس او کدا سورتونه هم چاته نه یاد نو دوه دعاګانې دي. یو دعا ده اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون دا دعا ویل او په ځان باندې دمول. او دویمه دعا اعوذ بکلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه دا دعا ویل او دغه رنګ اللهم خصوصا چې کوم یو کس باندې چې کوم دی نظر ډیر لګي هغه دا دعا چې دی نو ډیر ویل پکار دي داغه لپاره دا چې کوم ما وسویل. او بل دعا اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها دغه دعا چې کوم دی نو ویل پکار دي خصوصا په کس باندې چې څوک جادو یا د سترګو چې کوم دی نو هغه والي نو هغه لپاره چې کوم دی نو دغه ویل پکار دي.
او د جادوګر سزا څه ده؟ علما کرام فرمایي چې کوم یو کس جادوګر دی، زموږ امام صاحب فرمایي چې کله هغه ونیولی شي او هغه لا توبه نه ایستلي، نو د هغه ته به بیا دا نه وي چې اوس توبه وباسه چې د دې ګناه نه چې کوم دی نو ته الله تعالی معاف کړي، بلکې فورا به چې کوم دی نو هغه قتل کې وژنې به، د هغه سزا چې کوم دی نو هغه قتل دی. او نور علما کرام فرمایي چې توبه به د هغه نه طلب کړي، که توبه ویسته صحیح ده که نه ده نو بس بیا به ووژنې. خو امام صاحب فرمایي چې نه، چې کله دې ونیولو نو بیا خو هر یو کس توبه وباسي، د دې وجې نه مخکې چې هغه کوم کارونه کړي دي نو د هغې سزا به هغه ته میلاو شي. نواب صدیق حسن خان دا یو غیر مقلد عالم دی اهل حدیث، هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي، د امام صاحب حواله ورکړي، غیر مقلد دی اهل حدیث دی، خو لکه هغه متعصب اهل حدیث نه دی چې د امامانو ګستاخی کوي. هغه فرمایي په خپل کتاب کې، هغه وایي چې کم یو کس جادوګرو او هغه ونیولی شو نو هغه به خامخا وژلی کېږي لکه څنګه چې امام صاحب فرمایلی. او بیا وایي دا به که چېرته هغه چې کوم دی نو جادو کړی، دا کفر یې کړی، نو بیا به د دې وجې نه وژلی کېږي چې دا مرتد شوی دی، او مرتد چې دی نو د هغه سزا چې دی نو قتل دی. او که چېرته هغه کفر نه یې کړی نو بیا د دې وجې نه چې شرعي سزا هغه ته میلاو شي، چېرې خلک د ده د ضرر نه چې دی نو بچ شي، او آینده کې خلک چې کوم دی نو هغه جادو زده نه کړي. نور هم د جادو په باره کې چې کوم دی نو ډېرې خبرې دي. دلته چې کوم دی نو یوه قصه بله چې دی نو مشهوره ده، او ځای په ځای باندې منګړت قصې چې کوم دی نو قرآن کریم کې خلکو کړي دي، چې په هغې کې یا د صحابهو ګستاخي راځي، یا د انبیاء کرامو ګستاخي راځي، یا د فرشتو ګستاخي راځي. د دې وجې نه دغه واقعات چې بیان نه کړو نو د قرآن کریم هغه حق نه ادا کېږي، نو هغه منګړت واقعه ده چې هغه بیان کړو نو د هغې به بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس دغه به وکړو چې دا صحیح ده او غلطه ده. د هاروت او ماروت په باره کې دا ځینې مفسرینو لیکلي دي چې دا دوه فرشتې وي او آسمان کې وي، او دی ځمکې ته څنګه رالي. نو هغوی وایي چې دی الله تعالی ته دا عرض وکړو چې یا الله دا انسانان چې کوم دی نو دا عجیبه سرکشه مخلوق دی، انسانان موږ یې یادو ویل ځکه چې دی ته تاسو څومره حکمونه کړي دي چې تاسو زما تابعداري کوئ، شرک مه کوئ، بدعات مه کوئ، او دی بیم چې کوم دی نو بدعات کوي او شرک کوي او کفر کوي. نو الله تعالی وایي هغو ته وفرمایل چې اصل کې ما د انسانانو سره یو بل نفس پیدا کړی دی چې هغه نفس په دیو باندې چې کوم دی نو دا زور کوي چېرې تاسو به خامخا چې دا ګناهونه کوئ. او بیا یې هغو ته هم وفرمایل چې که چېرته دغه نفس ما په تاسو کې کېښودو نو تاسو به هم چې دی نو دا ګناهونه کوئ لکه څنګه چې کوم دی نو انسانان دغه ګناهونه کوي. بس دوی وویل چې یا الله بس موږ کې دغه نفس کېده، موږ چې کوم دی نو زموږ امتحان واله، موږ چې کوم دی نو ستا نافرماني نه کوو. نو الله تعالی دی چې کوم دی نو په نفس انساني د دی سره یو ځای کو او دنیا ته راولېږه، امتحان شروع شو. نو دی په دنیا کې یوه زنانه وه، د هغې سره چې کوم دی نو تعلق پیدا شو چې د هغې زهرا نوم و. هغې زهرا سره چې دی نو د دې چې تعلق پیدا شو نو د هغې نه مطالبه وکړله د زنا. نو هغې ورته وویلې چې تاسو شراب وڅکئ، نو بیا به چې کوم دی نو زه ستاسو دا مطالبه پوره کړم. دوی شراب وڅکل، د هغې نه پس چې کوم دی نو دوی وایي زنا وکړله، او د زنا نه پس چې کوم دی نو دوی قتل وکړو. او بیا الله تعالی دې ته وویلې چې تاسو ته ما نه ویلي چې دا انسانان چې ګناهونه کوي نو دا د نفس د وجې نه، اوس تاسو څه چې کوم دی نو دغه نفس یو ځای شو، ګوره تاسو چې ګناه وکړه. دوی ویل چې بس من خو خطا شو. او بیا چې دی نو دا مطالبه الله تعالی ورته وفرمایي چې سزا د آخرت غواړئ او که سزا د دنیا چې کوم دی نو هغه غواړئ. نو دوی ویل چې موږ سزا د دنیا غواړو او آخرت چې دی نو هغه خو ډېر اوږد دی، د هغې سزا ته موږ د ټینګې نیو. وایي دغه دواړه فرشتې هاروت او ماروت دا اوس هم چې دی نو په بابل ښار کې په یو کوی کې دښتونه چې کوم دی نو هغه ځوړندي دي او هغې ته سزا میلاویږي. دا واقعات دا روایت او دا چې کوم دی نو چا په کتابونو کې لیکلی دی، خو دا انتهایی موضوع او غلطه خبره ده. او داسې حده پورې ځینې علما کرام فرمایي چې چا د دې په باره کې دا یقین وکړو چې دا حقه ده نو دغه کس چې دی نو کافر شو. ولې؟ یو آیت راواړوئ د فرشتو په باره کې چې فرشتې کوم مخلوق دی چې هغې
نه داسې ګناه وشوله. حالانکه سورة تحریم تاسو راواړوئ 8مه سپاره تبارک الذی ته نږدې 507 صفحه ده او آیات نمبر دی چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو قوا انفسکم بچ کئ تاسو خپل ځانونه او اهلیکم او اهل عیال خپل نارند ورنا دسی ور وقودها الناس چې خشاک دا غي خلق دی والحجارت او غټی دی علیها ملائکه پدی اور باندې فرشتي دی غلاظ مضبوطی شداد سخت لا یعصون الله نافرمانی نه کوي د الله تعالی ما دا غس امرهم چې حکم یې کړی دی دیتا ويفعلون او کوي دی ما غس یمرون چې دیتا حکم کیږي. د فرشتو په باره کې الله تعالی او فرمایي ملائکه ویل کیږي هغه کسته چې هغه د الله تعالی نافرمانی نه کوي. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه د نور نه پیدا شکل چې داغو دا خصوصیت دی چې هغه نافرمانی د الله تعالی نه کوي او چې کوم ته الله تعالی وایي نو هغه چې کوم دی نو هغه کوي. او دغه رنګ یو بل آیات تاسو راوړوي د سورۃ الرعد 14مه سپاره صفحه نمبر 226 او آیات نمبر دی 13 ويسبح 226 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويسبح باقي بياني الرعد يعني اغا بريخنا بحمده وصفتون د الله تعالی سره والملائكة فرشتي من خيفته دير د الله تعالی نه دی د الله تعالی د یری نه چې کوم دینو د الله تعالی تسبیحات بیانې او د الله پاکي بیانې نو دی د الله تعالی نه په هر وخت کې چې کوم دینو یریدون کړي. سورۃ نحل 246 صفحه پاری کې د الله تعالی د فرشتو چې کوم دینو پاکي بیانې سورۃ النحل آیات نمبر دی 49 ولله صفحه نمبر 246 ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله تعالی لپاره سجده کوي هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی من دابتین د هر قسمه زنده سرونه او الملائکه فرشتي وهم لا يستكبرون او دای ځان غټ نه غني د بندګۍ د الله تعالی نه دای چې کوم دینو د الله تعالی بندګي پوره کوي او دای نافرمانی د الله تعالی نه کوي. دغه رنګه سورۃ اعراف 9مه سپاره 160 صفحه ده داغه په اخره کې الله تعالی چې دینو د فرشتو پاکی چې دینو ذکر کوي بالکل آخري آیات 206 صفحه نمبر 160 ان الذين عند ربك یقینا هغه کسان چې ستاسو رب خواته دي یعنی ستاسو رب خواته په اسمان کې چې کومي فرشتي دي لا يستكبرون عن عبادته هغه لا يستكبرون ځان غټ نه غني عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه دا فرشتي دي چې هغه د الله تعالی هم وخت هر وخت کې چې کوم دینو د الله تعالی تابعداري د الله تعالی د فرشتو په باره کې د هاروت او ماروت په باره کې الله تعالی فرمایي چې دا ملائکین دي فرشتي دي ملائکه دي نو د دیو په باره کې دا قصه چې چا ویلې ده دا بالکل دروغ دي. وما يعلمان ونبخود د دوړو من احد دغه جادو من احد هیڅ یو تن ته حتی تر دې پورې یقول چې ویل به دوړو انما نحن یقینا من غخو فتنه د پاره د امتحان فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ په زده کول د جادو سره نو دې خلکو بزد کول فیتعلمون پس زده کول بعد دې خلکو منهما دغه دوړو نه ما غس یفرقون چې جدای به راوستله به په دې سره بین المرء پمن د خزه کې وزوجه او پمن د خاونداري کې دا جادو چې کم دیر انتهایی خطرناک دی چې څوک کوئی اثر یې نشته نو بیا د دې مطلب څه شو چې دیو به د خزه او د خاوند په منځ کې په دې سره جدای راوسته او اثر یې شته دی کنه د خزه او د خاوند په منځ کې جدای راولي. ځنې علما کرام د زوج نه مراد ملګری اخلي او په دې باندې چې کم دینو دلیل راړی لکه تاسو راوړو سورۃ الصافات هغه آیات معنا چې وکړو به دلته ته واپس راځو چې د دې څه معنا شو. یا سورۃ یاسین نرستو سورۃ الصافات صفحه نمبر 402 صفحه نمبر 403 او آیات نمبر دی 22 احشروا الذين ظلموا راجما کوي تاسو الذين كسانوا لرا ظلموا چې ظلم یې کړی دی او ازواجهم او ملګری داغو دلته د ازواج نه مراد چې کوم دي نو ملګری دي
وما اوغسکانو یعبدون چې هغه بندگی کوله. نو الله تعالی فرمایي ظالمان او داغي ملګری راجمع کوي. نو دلته یفرقون به بین المرء جدائی به راوستل به په دې سره بین المرء پمن د خزه کې وزوجه او پمن د ملګری داغه کې یا پمن د خزه کې او پمن د خاوند داغه کې. دیو جن علماء کرام فرمایي چې هر هغه تعویذ چې پاغي کې نامحرمه پردی زنانه داغه ځان ته د نږدې کولو د پاره چې کوم دینو تعویذ کیږي او څوک هغه ته چې کوم دی کنه جایز وای دا کفر دی. ځکه دا چې کوم دینو ناجایز کار ته د چې دینو حلال ویلو او حلال کار چې کوم دینو هغه کول هغه حرام کار چې کوم دینو هغه حلال ګڼل هغه کفر دی. مفتی مجتبی عامر سے فرمای چې زما خواله یو کس رااله او زما ملګری هغه خپل ملګری قصه کوله چې داغه خواله یو ملګری رااله یو کس رااله هغه ته ویل چې دا یو کتاب یو ته یاد کو چې دا پلان کې کتاب بني وو امي سړی ولغه ته ویل چې علماء ته ویل چې په دغه کتاب باندې څه کوي چې په دغه کتاب کې یو نسخه ده او هغه می چې کوم دینو ته زده کوله. علماء ته ویل چې څه نسخه ده چاته ویل چې چاره ته ویل چې هغه کې د څه نسخه ده چې دا نوکان چې کوم دینو دا بکټ کې او دا به وړکی او چې چا سره ناجایز تعلقي هغه باندې به چې کوم دینو وخري. نو په دې باندې چې کوم دینو داغه تعلق بس تاسو پیدا شي. نو و هغه ته ویل چې دا خو دا نوکان دا د انسان د بدن حصہ ده او د انسان د بدن حصہ چې کوم دینو هغه خړل حرام دي. ځکه انسان خپل بدن چې کوم دینو یا خپل بدن حصہ په بل باندې هغه چې دینو نشي خړل او که څوک دي ته چې کوم دینو کو جایز وته وینو دا چې کوم دینو به سره کفر دی ولی حرام ته چې کوم دینو حلال ویلو. نو دی وجنه دغه رنګ نور چې کوم تعویذونه کیږي په زنانو باندې دا ټول چې دینو حرام دي او کو حلال وته چا ویلي نو هغه چې دینو په کفر ته رسیږي. وما هم بضارین به او نو داخلك بضارین ضرر ورکون کې به په دې جادو سره من احد هیڅ یو تن ته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې. دا دلیل شو په دې باندې چې په جادو کې خپل اثر نشته دی. دنیا دارالاسباب دی په ځینې شیونو کې الله تعالی خپل تاثیر ایښی او هغه تاثیر چې کوم دینو هغه به استعمال شي نو هغه د وجه نه چې کوم دینو څه نتیجه راوځي. او کله کله چې کوم دینو د جادو ډیر اقسام دی. یو قسم په ګدام دی چې دا وهم چې کوم دینو دا په انسان باندې کله کله چې دینو غالبای او دا غي د وجه نه به چې کوم دینو په هغه باندې څه د یو کیفیت راځي چې هغه به بزان نه پیږي او وهم چې کله په انسان باندې غالب شي د دې د وجه نه چې کوم دینو سړی به خرابيږي. الکه وهم چې کوم دینو کله کله مثال ذکر کړی کتاب کې چې لرګي پزمکه باندې پروت دی په دې باندې سړی زیات نه ورزيږي. خدا قلرګي کته یو نهر د پاسه کېدی دا سړی چې کوم دینو هغه په هغه باندې زینو ورزيږي او دا هغه وجدای چې د په ذهن کې په وهم کې دا خبره غالبه شو چې رولېګم الته یره د نو هغه چې ولېګم نو است ولويږي وهم په غالب شي. او دلته چې کوم دینو ازمکه نه لويګم کول وی د مام څه مړکیګم خو نه د ازمکه نو دلته وهم چې دینو په هغه غالب نه دی. دا وهم چې کله په انسان باندې غالب شي بهم چې کوم دینو هغه باندې اثر کی ويتعلمون او د خلکو به زده کول ما هغه څه یزرهم چې ضرر به ورکو دیتا ولا ينفعهم او فائدہ به نه ورکول دیتا. ضرر دا چې ایمان به تلو څه فائدہ به نه کوله که د دنیا څه فائدہ به حاصلېدل ام هغه عارضی و. ولقد علموا او خامخا پویو لمن اشتراه چې خامخا غسوک چې غوړې کړو دا جادو ماله نه به د لپاره په آخرت په آخرت کې من خلاق سهسا ولا بئس او خامخا ډیر بد دي ما غس شرو به چې خاص کړل دی پاغي باندې انفسهم ځانونه خپل اشتراه په معنا د اخستلو او شروه په معنا د خرڅولو باندې چې هغه واخستو جادو واخستو ځان خرڅ کو ایمان خرڅ. لو كانوا يعلمون کاش دې پویدل ولو انهم وکچد دې امنو ایمان راوړې واتقوا او ځان بچ کړي د دې جادونا لمثوبه النخامخه ثواب من عند الله د طرف د الله تعالی نه خیر ډیر غره لو كانوا يعلمون کاش دې پویدل. قل او پیغمبر من کانا رسول چې عدو دشمن لجبريل د جبريل دغه سړی چې دینو بے انصاف دی ولی فإنه زکه چې یقینا دی جبريل نزله راوړی دا قران کریم علی قلبک استا فضل باندې باذن الله په حکم د الله تعالی باندې مصدقا لما په دې حال کې چې دا کتاب تصدیق کوون کې دا مسلو بین یدی چې مخکې د دین لري وهدن او هدایت دی دا کتاب او بشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو من کان رسول چې عدو و دشمن لله د الله تعالی او ملائکته او د فرشتو د الله تعالی او رسوله او د پیغمبرانو د الله تعالی او جبرئیل
او د جبريل وميكال او د ميكائيل فإن الله فسقنا الله تعالى عدو للكافرين دشمن دې لپاره د کافرانو ولقد انزلنا وخامخ په تحقیق سره را لګلې دي مونږه الیک تا د آیات بینات آیاتنا واضحه وما يكفر بها كفر نکي په دې باندې الا الفاسقون مگر سرکشا او كلما آیا هر کله عهد چې له وزو کې عهدا یو لوز نبذه نو غرزید لرا فريق منهم یوډل د دینا بل اکثرهم بلکې زید د دینا لا یؤمنون ایمان نه راوړي په خپل کتاب باندې ولما جاءهم هر کله چې را لدی ته رسول یو پیغمبر من عند الله د طرف د الله تعالی نه دسی پیغمبر مصدق لما چې تصدیق کوونکی او دا غسه چې ما هم چې د دې سره نبذا او غرزولو فريق من الذين يدل دا کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړل شو د کتاب الله وی غرزو کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم اخواد شاګانو د دینا کا انهم تبوی کو دی لا يعلمون پیږي واتبعوا تابعداري وکړه دای ورپسې شو دای ما په څه بسې تطلو شیاطین چې لستل بشیطانان علی ملک سليمان په زمانه د حکومت د سليمان علیه السلام کې وما کفر او جادو نو کړي سليمان علیه السلام یعنی کفر نو کړي چې هغه جادو دی ولكن الشياطين لیکن شیطانانو کفرو کفر کړي يعلمون الناس چې خودلو به خلکو دا سحر جادو وما انزل او تابعداري وکړي دا غس چې را لګل شي دا ما انزل علماء کرام پویږي تعلق د اغم وتبعو سره دی نو اتبعو دلان درالنو اتبعو معنا بدلته دوباره کو او تابعداري وکړه لدی ما دا غس انزل چې را لګل شي علی الملکین په دوه فرشتو باندې ببابل په بابل خار کې هاروت چې هاروت او ماروت وما يعلمان ونبخودل د دواړو دا جادو من احد هیڅ یو تنتا حتی تر دې پورې یقولا چې ویل بده دواړو انما نحنو یقینا منغا فتنه د پاره د امتحان یو فلا تکفر پس کفر مکو په از د کول د جادو باندې او په عمل کول باندې پدې فیتعلمون پس از د کول بده خلقو دا جادو منهما د دې دواړو نه ما فیتعلمون پس از د کول بده خلقو منهما د دې دواړو فرشتونه ما هغه څه یفرقون چې جدای برا واسترا به باغ سره بین المرء پمن د سړی کی وزوجی او پمن د خزی داغه کی یا د ملګری داغه کی و ما هم او نو دا خلق بزارینا ضرر ورکون کی به په جادو سره من احد هیڅ یو تنتا الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ويتعلمون او اذا کول به خلق ما هغه یزرهم چې ضرر به ورکو نقصان به ورکو دیتا ولا ينفعهم او فائدہ به نور کول دیتا ولقد علموا خامخا پو یو دی لمن اشتراه چې خامخا هغه څوک چې ورې کړو دا جادو ما له نبی د لپاره فی الاخرته باخرت کې من خلاق حساب ولا بئس او خامخا ډیر بد دی ما هغه شرو چې خرڅ کړل دی به باغی باندې انفسهم ځانون خپل لو کانوا یعلمون کاش چې دی پویدل ولو انهم کچته دی امنو ایمان راوړی واتقوا او بچکړي و ځانون د جادونا او لمثوبه النخامخه ثواب من عند الله طرف د الله تعالی نه خیر ډیر غورو لو کانوا یعلمون کاش چې دی پویدل دا یو مسله ده اهمه به اوسې مقدم لار باندې موږ راتلو زه په ځای باندې دا جنډې منډې او دا یوټونه لګېدلي په هر محله کې په